کیږي. ما ته یو کس پرون ووی چې دی که خو ایران هم داسې دی، هغه خو هم سخت دشمن دی د اسلام او د مسلمانانو، روافض یا د شیعه. نو سړی به دا دعا څنګه کوي؟ او هغه ړومبی اول ایران ته کوله. ما ورته نه، دغه وخت کې دعا دا کول پکار دی چې یا الله دا ایران را واخلې او دا یهود پې باندې ښه وډبې، ځکه چې یهود د ټولې دنیا د مسلمانانو متفقه دشمن دی. د جان یې دشمن دی، د مال یې دشمن دی، د زنانو دشمن دی، د مسلمانانو د ماشومانو دشمن دی، د مسلمانانو د عقیدې دشمن دی، د هر یو څیز یې دشمن دی. او دا دشمن انتهایی مکار دشمن دی، وخت د سر را روان دی. چې کله پې زور نی راغلی نو دی وایي چې دا مسلمان خو ماته اسم نه دی، او چې کله څوک یو څو څپېړې په دې مخ باندې ورکي نو نن سبا د عوامو حالات داسې دي چې جلوسونه وباسي په دې لارو کوڅو کې، او دی وایي چې اے مسلمانانو، په انګلیش کې وایي فارګیو اس ہمیں معاف کرو، منګه معاف کوي، بس دی سٹاپ وار، جنگ ادروي منګه معاف کوي، جنگ ادروي منګه معاف کوي. په دې طریقه باندې هغه خپل ځان بچکول غواړي او مسلمان ته نقصان رسول غواړي چې دا مسلمان به ورحمیږي. بعضې ځایونو کې دغه چکې دي ویډیوګانې جوړې کړي دي چې تاسو وګټله مونږ بیله، تاسو وګټله مونږ بیله. چرته کې د دی هغه ګروګان د یهودیانو چې هغه دومره لوی لوی ګیر دي چې بډې ته یې رسي، هغه راغونډي او مناجات او په دعا کې لګیا دي. او دا دی د چا نه دا دعا غواړي؟ دا الله جل شانه نه غواړي. دی وایي مونږ په آسماني کتاب یو. عجیبه خبره دا ده چې د دی د عبادت ابتدا د بیګل نه، د باجې نه او د دې څیزونو نه کېږي. اول بیګل ووایي او بیا د هغې نه پس مناجات شروع. دا کار یې شروع کړی دی، دا صرف او صرف د خپل ځان د بچکولو دپاره. دا جړه او فریاد، دا مناجات د دی هغه وخت کې نو چې کله دی په غزه باندې د دی حکومت بمبار کوي، اوس هم لګیا دي کوي او تباه یې کړل. هغه ټایم کې دی په چا جوړلي، هغه ټایم کې دی خپل حکومت ته دا ویلي چې دا جنگ بند کړه. په کار دا چې دغه عوام په لارو کوڅو کې راوتې، په حکومت یې زور اچولی، په دی کې سر برآورده خلک شته. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د دعا طریقه م زده کوي. دې وخت کې دا دعا کوئ چې یا الله د اسرائیل داسې تس نس کې د هغوی نه زیات لکه څنګه چې د غزې مسلمانانو سره کړي، چې څنګه یې د هغوی کورونه وران کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتې ده، اللهم دمر دیارهم، اللهم دمر دیارهم، یا الله د دوی کورونه وران کړي. هغه خو یې هغه ټایم کې غوښتې وه چې هغوی د مسلمانانو کورونه نه وران کړي، اوس هغوی د مسلمانانو ټوله غزه او کورونه وران کړي دي. ته بیا هم هغوی ته دا دعا، دا خیرې ورته نه کوې او دا بد دعا نه کوې، بیا به تا نه سړی نوره څه توقع. اللهم شتت شملهم، یا الله د دوی حاجات داسې اونولې لکه څنګه چې په ځمکه سړی دانې نولي او بیا یې راټولول ګراني. اللهم خالف بین کلمتهم، یا الله د دوی په خپله کې پرایې کې اختلاف واچي، یو بل سره یې وجنګې چې یو بل سره ټکرې ورشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعاګانې غوښتې. اللهم زلزل اقدامهم، یا الله د دوی قدمونه د میدان د جنګ نه اونړې، دی لرې کې ویې تښتې. دا دعاګانې د یهودو لپاره غوښتل پکار دي. دا دعا وکړئ چې اوس سره دا ایران نښتی دی چې دا ایران یې ښه ووایي، داسې یې کي تس نسي کي. د غزه د مسلمانانو څومره شهدا روزانه اوس هم کېږي، په هغه حالت کې چې په هغه ټوله علاقه یې کنډرې ده. په مسلمان باندې ستا زړه نه خوږېږي چې هغه مري، هغه ټوکړي کېږي او په هغه باندې ستا ترس راځي. نو عرض مې دا کولو چې دا دعا کوئ چې یا الله ته یې پې ښه وډبې، ښه یې ووایې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې خلک وایي چې د کافر دپاره دا دعا کو چې هغه ته د ورانۍ او د هلاکت دعا مه کو، د خیر دعا کو. د الله رسول د کافر دپاره بد دعا کړي ده، خیرې کړي دي او مختلفو ځایونو کې مقاماتو کې کړي دي. ته د کافر دپاره بد دعا او خیرې نه کوې. دې نه معلومېږي چې ستا ورسره سیاري شته یا دې د ترور زامن کېږي، ځکه خو بد دعا نه کوې، خیره نه کوې.